صحيح أعمال بيغمبر عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل كم الأعمال من هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله عز وجل إيمان فلا تبارك وتعالى بني كون أعمال قيل في سورة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله قيل في سورة الذين أدركوا عمل به قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور حج المبرور ذات كل أعمال الله اور پر روایت محمد بن جعفر الداس رضی اللہ عنہ ایمان بالله ورسوله کے قرارداد ہے اور دینا ما سوا چې کوم د منصور ابن ابي الرحيم روایت ہے هغه کې ورسوله کې دا ورته نشته حج مبرور دا هغه حج ته ویل کېږي چې هغه حج سره حج د ګناه ځای شي حجوکی د ګناهونو نه پاک شي چې واپس راشي بیا د حج سره اختلاف خند د ګناهونو داوم شي مې وجه عربي برت کې چې کوم سره حنس نه بچي بلا خپل یمین کې دا وایي یا عربي بر به چې ځاني سره بیان دا بر معنا دا شکل د دوی دا محفوظ وی معربی برنا بین یا مبرور په معنا د حج سره د چې هغه کوم شي معنا د دې نه بعد حج مبرور هغه حج چې هغه د الله تبارک وتعالى په دربار کې کوم شي مبرور دا په معنا د معجون سره هم راځي هغه حج چې هغه الله تبارک وتعالى اجر او ثواب درکړي او یا مبرور په معنا د صادق او خالص سره هم راځي او چې حج معنا دا چې د الله تبارک وتعالى د دربار څخه کوم شي مسوال دا د حج په قبلېدو باندې چې علم نشته چې اعلان نشته د حج د قبلېدلو نبی صلی الله علیه وسلم سره علامه دلیل چې کله شیطانان خلولي د نبی اسلام دوه معجزې په دغه صفات قیامت یو قرآن پاک او دویم چې کله حجیان هغه شیطانان بولي هر یو شیطان په وکړو باندې او چې کوم کار استعمال کړي هغه استعمالول بیا جایز نه د میدان ځان سره نیوي کار لرو او بیا باندې جاهل نه کوی خلکو په غټ باندې باندې دا چې صدقه او حجیان دا وو سان هر یو ورته کوي نو باندې دل دا د کام یو غرق دی یو لوی غرق وشي او بیا چې ان تاسو لاشي ما زمانه یو څه فارو ورکان راځي دا کان هغه دې کې راځي نیوي یعنی وجه دا چې کوم حج قبول شي د حجان وې په تاسو باندې هغه کان ملایکی دا راځي او چې کوم په وخت حجان هغه حج ته شوی نه یا ته ریاضي سمعت وي او د هغه د ارکان التخارو على د دې زمانه پورې التذکرانو په ټول کې نظام اوس کې دې حکومت انتظام په پروتوکول او دا یو ځل چې په لکاو حجان سره لکا په دوس لکا حجان دیو لکه مکان وی او هر حجو وکانه وی نو په دوس ته بیا چې د دریو دی در په توګه شکر شي دنیا ثاني او بیا الله د کاري جمعتي نه دا او الله تبارک وتعالى تعالی چې کوم حقیقت ملکی او چتنی او کوم حقیقت خدا معلومي نه نو دا څه معلومات وکيږي چې د حج قبول دی او حج قبول نه نو موږ وایو د حج قبول ته په تنه لګي او دا علامات شته علامات دا چې د حج مخکې کوم خیر نیک کارونه کول د حج نو وروسته به خیر کارونه کې زیاتوالی مخکې مونږ په جمع باندې کوله اوس نفلونه مسره یا مخکې کله مونږ جمع کله په جمع اوس مونږ جمع باندې مخکې 15 روپے اشاره کوي اوس 10 روپے اشاره مخکې به بدرت ویلي اوس نه ول
او که حاجی مخکې غلا نه کول او حاجی وکړه نو بوچان غلا کوي معلومي کې حج قبول شوی یا حاجی حج تران انداسي چې بیا تراله د هغه اعمال کې هیڅ پته نه لګي چې دې اعمال کې سبب راغلی کنه راغلی نو دا د نه قبل دوه علامه چې کم حاجی حج دې واپس راځي نو کې صعب علامه نه یو حاجی دې ګیري نه چې واپس راشي کېږي نبی رسول الله سنت طریقې باندې نام ثابت او کا دار راځي او هغه دې کې بلاره ځان په شکل څنګه جوړ کیو دې کو راځي معلومي کې دې حج څخه خبره شته نو قبل تو دا علامه ده چې مخکې حج کوم نیکی کوله او په نیکی کې زیاتوالی کې چې هر نیکی او دین حج مبرور او حج چې هغه قبول شوی او د روایت محمد بن جعفر کی ایمان بالله ورسوله چې دا وخت راځي وبه قال حدثني محمد بن الله بن واشق بن عبيد عن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسلام مثله وبه قال حدثني ابو بكر الزهري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا خالد بن هشام والاسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي هريره عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيله قال كل اي الاسلام افضل قال الاسلام افضل نو چې سره غلام آزادۍ کوم غلام آزاد چې دا به سره نو پیغمبر اسلام ان فصلا عند اهلها چې کوم نفیس وي بنیر د اهلها چې د اهل باندې کوم یو نفیس وي نو هغه به سره چې هغه آزاد کوم یو رقاب افضل نو ان فصلا چې کوم ګرن نفیس وي د اهلها بنیر د اهل دې ان فصلا کاروي هغه وجدوي نو آرام امام اسماعیل نفیس معنا مرغوب چې کوم یو د دې رغبت وي مرغوب فيه نو هغه آزاد دې سبا لا زیات او اکثر او ثمن چې دې په عبادت قیامت هم دازي اگر که نفس ثواب د نفس غلام آزادول باندې او ډېر ثواب ورته سبب چې نبی هغه غلام باندې نبی چې هغه تفسیر زیات وي نو او دار چې دا مرغوفي د اهل مینا محبت سره وي هغه آزاد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اوس یو سره دا اراده ده چې هغه غلام آزاد د غلام آزاد اوس یو سره هغه سره مثال یو غلام آزاد او کوي چې 100 روپۍ را سره یو غلام آزادون په دې په دوه غلامان دي دا 100 روپۍ باندې په دوه غلامان واخلم دا دوه باندې به آزاد و دې سړی دا دوه غلامان په باندې واخل او یا یو غلام نفیس او اجوبي آزاد دي نو کوم یو دا ویل اصل کې سره چې څومره غلامان دي آزادۍ نو دا افضل دو غلامان دی یو غلام نه اگر کروي نفیس وي مرغوب وي نو دا افضل په خلاف د چانه د کوشینا ځکه په قرباني کې کوشیه کې هغه ګډ چاغه سمي او چاوي نو هغه آزادول نو دا بهتر دا هغه دوه ګډانو د دوه غلامانو د دوه خانانو چې هغه سمي چا نوي او تکرنوي مضبوط نوي هغه نه یو حلال کې چاغه چار ده د دې ثواب نه داخل او په غلامانو کې چې کوم ډیر آزاد دي نو هغه ثواب داخل ځکه کوشیه کې مقصود هغه ډیرواله د قیامت نو ځکه ډیرواله د قیامت او د عادت نه چې هغه ځکه په هغه مال په قرباني کې چې تاسو تفریو کوم مضبوط وی کار قیامت دی دا د ډیرو ساوونه وونه چې هغه قیامت کوي ایو ثابت حقول دا دي ځکه مقصود په قرباني کې هغه ډیرواله د قیامت کوم قیامت دی هغه آزادې ده په غلامانو کې مقصود ډیرواله د عادت قیامت کې کوي خو عادت دی
نو په علماء کې ډیرواله د عادت دا به تر دې د ډیرواله د شرمت ځکه چې څومره علماء ډېر آزاد دي څومره ډېر هغه راځي او بل دا مقصود د قرباني نه وخره نو وخه چې کوم مان چاوي مربوط دي نو هغه اوفر الرحمن وخه په تجربي هغه خوي نو چې څومره چاوي نو وخه مربوط وي وخه نه او مقصود د قرباني نه د شخص استقلال ورکول تدمیز د شخصیت سره اخلاص ورول دي د ذلت اخلاص د ذلت اخلاص د غلامي اخلاص دا مقصود په کې ریواله د عدد دا نه ده نو چې یو دی غلامان آزاد یو جماعت د ذلت اخلاص هغه دا دي تر دې چې یو شخص اخلاص کې او هیڅ نه داړي نه یو جماعت کی آزاد کی نه داړي ځکه د غلامان کې چې کوم ډیر آزادواله ډیر رحمت نبی داغې نه دا فکر دی چې د رواجت عادت کې څومره ډیر غلامان آزاد یعنی حدیث مطلب دا انفس عند اهلها انفس معنا دا ده چې ډیر نصیب غلامان او آزادې به داغې نه دا فکر دی چې کوم ستا مرغوب یو آزادې یو ډیر نه یو غلام آزادې بیا غلامان کې چې ستا کوم د ضرورت دي د غلامان کوم نصیب دی کوم مرغوب دي هغه کبه کار دې ځان ثواب دي لکه کته یو شی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یو شی تاسو په خنره ته زور دې مستعمل دې هغه خیرات دې هم څه په دې نه دا ځان خبره ده چې نیوي شي په غیر مستعمل شي چې تاسو مرغوب دي او تاسو ډېر محبوب دي هغه چې اجر ثواب دا دې قال مزوري كل معترف فإن لم أفعل قادر نیما یعنی چې تا قادر دی کړه دی باندې نو اسلام د شی مواطن قدرت دی کبي باندې سو قدرت لري بیا ولا نشاتا ولې قال نبی صلی الله علیه وسلم مصانعا مدد کوان کې سره او تسنه لأخرق او یا کیسه پیدا کا اخرق او کله دوی چې هغه ثانه نیوي رجل اخرق امراه خرقا هغه سره چې هغه صنعت کې څه سره نه لري کېدو سره نه لري نو هغه سره چې څه نه لري نو هغه څه پیدا کا هغه څه دا پیدا کړه د ستاره نو توعید صانعا د صانع سره مدد وکړه صانع د سره مدد وکړه د مدد کې طریقې معنا دا جسمانی مدد وکړه هغه مثال کار کولی شي تجارت کولی شي نو ته ورته د وتا سره مدد وکړه دا مله کې ساري واوستل دا سم ما سره ضرورو دې وکړه او یا مالی مدد یا د مشورې ضرورت مشوره وکړه یا د سفارش ضرورت سفارش مداوت نو په حدیث کې نبی اسلام پر عزت صنعت وکړي عزت صنعت کیسه کول دا بهترین شی هر کیسه چې وي دا ځکه ته به خلکو احتیاج نه خلاص کوم احتیاج نه نه خلاص یو کیسه دا ځکه چې معنا دا نه ده چې واجب دنیوي کې تلاش واچي دین کار باندې دنیوي کې څه وکړه ځان دا سرکا ځان حکیم ځان شرکت یو کارم کوا ځان تجارت والا ته دکاندار ځان کوا باقي سره د دین کار کول خلکو احتیاج مسله او حدیث کې اعانت د چار ثانیه چې ثانیه سره اعانت د حقیقت په ذات کې پیغمبر اسلام دا ذکر کړی قال ابو ذر قلت موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ضعفت عن بعض العمل فذكرتم بعض عمل نشم کوله مالی مدد نشم کوله پیسې جسمانی مدد نشم کوله صحیح کمزور یم قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا تکو شرکا بن تشکل عن الناس خلقنا اے خیر نرسی خلق تشر مرتوا فإنها صدقة تقدر صدقة من كرسان على نفسك الزامنا تشر بندول دخلنا دام صدقة ځان باندې انا نفسك تاسو ځان باندې صدقه نو خلق مرتوا ودې دې دا اجر ثواب دا کولن دي او
وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن قال أخبرنا وقال المؤخر حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزبير عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لا أنه قال تسمعين الثانية وتسمع بأمرها. دې سند دومره دا چې دې کې څلور ځانه تابعین دي زهري حبیب او جنو ابي معاويه او دارنګه او دا څلور تابعین دي او بعض د بعضونه دا څه څو سند راځي چې چې څلور تابعین دي او څلور تابعین دي بعض د بعضونه مدارک وبه قال حدثنا نبوة بن مكي قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيخاني عن الوليد بن عائشة عن في كتاب عبد الشيخاني عن الشيخ مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة الوقت قال قلت ثم أي قال الوالدين بإحسان کول د مور او پلار نیکی کول د مور او پلار ته نیکی کې هغه کار کوا د مور او پلار حق کې خلاف شریعت نیوي د مور او پلار باندې خوشالي دې خوشاله سره چې په هر څه باندې دا خوشالي دې وجنا ځکه مور او پلار چې کله بدلان شي په معمولي شپه خوشالي دا نسوار کوي چې نسوار ورته روزانه اخلي نو ورته هغه سیګریټ وایي سیګریټ ورته روزانه اخلي ځان خوشالي په معمولي شي باندې خوشالي دې وجنا چې دا اخلي چې سیګریټ هغه هغه ما سره د بچی کې دې حال دې کې دې جوړ ما دې څه حال دې سیګریټ راکړه نو ما ورته ته نو خپل خوشاله چې هر څه د سیګریټ خوشالي معنی نه ده چې هغه دې د ورته دې ضرورت دې خرابې ما دې تاسو دې کې خدمت اوس دې وکړه نو ته ما دې سیګریټ سره خدای دې ما څه وایي خبر مې دې کوی پر معمول څه نه دی خوشالي په هر هغه عمل چې خلاف شریعت نه وي دې خوشاله دي او دارنګه دې سره احسان لري چې د مور او پلار کوم دوستان دي او دوستان سره هغه سره دې رحمي کوي هغه دوستي مو سره دا حاله دا هم دې حقوق او حق هغه قال قلت ثم أي قال يا سيد الله كما قال تسير إلى إعانة نو مثلا ثم بينما الدليل ثم ثلاث جانبات الذي إلا إرهاء عليه مگر وجد الشرط أو رفق النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ویلوش نبی علیه السلام تکلیف ورته دي شفقت د وجه مانو سوالو دي جانبات نه کما جانبات ولې نبی علیه السلام نه وبه قال حدثنا محمد بن علي قال البكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا ابي يعقوب لا ابي يعقوب ذكر عبد الرحمن بن عبيد بن دا ابو يعقوب ذكر ابو يعقوب اصغر بيدي عمده التموان دویم ابو يعقوب کوفی هغه تابعین دا علم واقع دی یا وقتان من دي او سوینه واقع دی او وقتان چې نه نو هغه واقع دا ابو يعقوب ابن دريم ابو يعقوب دريم هغه عبد الكريم ابن يعقوب الوفيد دا د بصري اوسیدونکو او د بن سعيد يحيى بن يحيى بن عبيد دا د دې وړ يعقوب چې راغلي دي چې عبد الرحمن او واقع عبد الكريم دا د دې وړ ثقلي او ثقال نو دا ابو يعقوب مراد ابو يعقوب اصغر داخل عن الوليد بن عائشة أنا جامع الشيباني أنا في ذلك والرسول قال قلت يا نبي الله أعمال يحصل إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت الصلاة على مواقيتها منذنا وقت الوقت الصلاة على مواقيتها منذنا وقت الوقت الثاني وقت الوقت منذ نو ديك ثواب في الزيادة پیغمبر اسلام نے قلت وما قال نبي الله الذين بعد يتم دي الله قال بالوالدين قلت وما قال نبي الله قال الجهاد في سبيل الله دلته په احاديث پیغمبر اسلام ته پوښتنه نبی اسلام چې جواب ورکړي دا مستند دا یو حدیث د ابو هريره
هغه کې تاسو شوی چې ابو هريره بیان اول حدیث چې کوم عمل بهتر نبی اسلام دی ایمان به جهاد او حدیث ابو ذر بیان کې تاسو شوی کوم عمل بهتر ایمان او د جهاد ذکر شوی حديث ابو مسعود رضي الله عنه تقول شيئا ببر الوالدين والجهاد أنت والدين والجهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول شكرا إسلام بإسلام نبي الإسلام يقول عام وتقرأ السلام على من أرسل من الله تعالى موسى أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أي المسلمين خير نبي الإسلام تقول نبي الكلمة كلم المسلمون من لسانه وجهه حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه فرمائے کہ نبی الاسلام کو خیر من تعلم القرآن وعلم اس تفوس یوشے جتم عمل بہتر نبی الاسلام جواب دا مختلف جو جواب دیتے سب جدی علماء مختلف جوابونه یو جواب یو ترجیح ابو عبد الله الحلمي رحمه الله عليه هغه دا وایي چې دا اختلاف چې راغلی دی د جواب دا بنا بر اختلاف د احوال او د اشخاص یو حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم یو جواب ورکړي بل حالت بل حالت دا په اعتبار د اشخاص چې کوم شخص د مور او پلار د هغه نبی علیہ السلام تفکر امور اطلاق تخصیص رویہ نکل انت بیر الوالدین دام چکم سڑی تپوس کردے انت جہاد نکل نبی علیہ السلام انت جہاد ذکر کردے چکم سڑے اغسل تو تروقین ورکی میر منوق تاس قلوانا نبی علیہ السلام نے تپوس کردے نبوتو فہم مصحان نبی علیہ السلام نے تپوس شوئے دے اولا سڑے دے چی داغیب جبی و دلال ضرر نخل محفوظ دی نبی علیہ السلام کی منصر امر مسلمون من لسانه وجه نو پیغمبر علیہ السلام وی چې خیر اشیاء صدا بهترین اشیاء او دین مراد دا نه دی چې په ټول اشیاء کې په اعتبار جميع الوسرا په ټول احوال کې په ټول اشخاص کې همزه ثابت دی دا معنا نه ده چې بیر الوالدین دا بهتر دی ټول اشیاءونه وطول وجوهات الصراط وطول حالاتك او طول اشخاصك امدا بهتر دي دا معنا مراد ده دویمه توجیه چې کړه هغه دا ده د وجدت مراد د اعمال من افضل الاعمال نبی رسول الله تقول شوی افضل الاعمال يعني اي الاعمال افضل اي الاعمال افضل تقول من افضل الاعمال شوی يعني نبی صلی الله علیه وسلم چې عملونه کې کوم عمل بهتر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي چې من افضل الاعمال بعض الانسان افضل الاعمال بعض الخير کارون داده بعض الداده بعض الداده بعض دې دا معنا مراد نه ده چې دا کار نبی صلی الله علیه وسلم ویل ټول اعمال کې امتق افضل دي دین بل افضل دي بعض الافضل اعمال ایمان دي بعض الافضل اعمال عام دي بعض الافضل اعمال بر الوالدين دي بعض الافضل اعمال جهاد دي بعض الافضل اعمال من كلمه المسلمون من لسانه ويده دي مثال دا چې عربي فلان اعقل الناس فلان سره ډېر عقل مند دي فلان افضل الناس دې معنا دا نه ده ټول دنیا خلق کې د عقل مند دي معنا د دنیا کې ډېر هوښیار خلک شته او هوښیار خلک کې یو ده معنا دا فلان افضل الناس دنیا کې ډېر فضیلت ولا خلک شته خو یو افضل الناس هغه مثال هغه او پیغمبر علیه السلام دلته مراد د افضلنا یا د خیرنا دا معنا مراد چې دا افضل مطلقاً افضل مطلقاً دا د مراد نه دی معنا دا من افضل الاعمال قرآن دی من افضل الاعمال قرآن دی من افضل الاعمال کته دا سوال کې چې بعض روایتو کې دا راځي افضلها کذا ثم افضل الاعمال دا دی دینه ترتیب معلومي مثال افضل الاعمال الايمان بالله
ثم الجهاد ثم حج دين او ترتیب معلومی یا افضل الاعمال چې نبی د تاسو شوی د بر الوالدین ثم الجهاد معلومی کی دا چې بر الوالدین افضل الاعمال او جهاد دغه خدا سمو ولا شوی ترتیب د دواره چې ترتیب د دواره د دې نه معلومی کی چې د اعمال د ترتیب باندې کوم چې اول دي شو اول افضل دي او پسې دویم افضل دي پسې دریم نو دا جواب وکړي تاسو ما دا یو ترتیب فکری د دواره دی یو سمت ترتیب فعلی د دواره دی دې زینو کې دا سمت ترتیب ذکری د دواره ترتیب فعلی د دواره دا نه درته ترتیب په فعل کې د مراد نه او د دې مثالونه موجود دي قرآن حکیم کې چې نبی اسلام په احادیث مبارکه کې موجود دي چې دا سمات دا د ترتیب ذکری د دواره دی لکه ما ادراک ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين لا ثم تترتيب ذكري دير بارا يا قرآن حكيم قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة يودا ثم راغله دا ترتيب فعلي د بارا نه بلکې ترتيب ذکري د بارا دا یا داده چې پیغمبر علیه السلام چې دلته دا جواب ورکړي اختلاف د جواب دا د وجه د اختلاف احوال د هر نبی صلی الله علیه وسلم هر قوم ته هغه جواب ورکړي چې کوم قوم د سړي کوم شي ته هغه حاجت کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه شی ورته ذکر کړی چې هغه شی خلقو کامل ترتیب باندې موجود نو یا پیغمبر علیه السلام هغه جواب ورکړي چې خلقو د دې په باندې علم دا موجود نو دغه نبی اسلام د اسلام د احوال د وجه جواب ورکړي هر قوم چې هغه څنګه ته حاجت یا هغه شی چې کوم د عیم د اسلام هغه په تصدیق سامان نه کوله نبی اسلام د ذکر دا او دلته په حدیث د ابو هريره ایمان د تشریح ایمان بعد د جهاد د تشریح جهاد نه بعد حج دا د جهاد په حج باندې مقدم کړ دا وی وجه دا چې جهاد دا اول د اسلام کې د فضیلت دار او جهاد د کافرانو سره محاربه ده د کافرانو سره مقابله دا کوي او دارنګه چې دین اسلام او دارنګه د اسلام د هغه د دین اظهار لپاره د کوشش کوي احکام اسلامي د څنګه قائمول شي دا هغه اظهار لپاره د دنیا سبب او وسیله نو دا جهاد دی وجه د جهاد د هغه وخت حالت نبی اسلام ذکر کوي په حاجه مختصره چې جهاد فرعين عام حکم دا چې ټول خلک جهاد راځي او دی وخت د جهاد مسوک مخنار منفیر عام په وخت جهاد په ټول باندې واجب دی نبی صلی الله علیه وسلم جهاد کړي تحریر ذکر کوي او تقدیم ذکر کوي په حج باندې ذکر د جهاد کې مصلحت عامه ده او حج کې مصلحت عام نشته جهاد کې مصلحت عامه ده جهاد متعین دي تابع او حج هغه وخت تابع متعین دي چې کله معنا او جهاد هر وخت تابع متعین دي او بل دې کې مصلحت عامه ده مصلحت عامه نو د نبی اسلام اول د ایمان ذکر کړی د ایمان چې نوی په ملت اسلامي کې سره داخل نشي تصدیق به قلبه موجود نوی نو تک شهادتین باندې موجود یو عمل قائم دی نو نه بعد نبی اسلام جهاد ذکر کړی د جهاد کې مصلحت عامه د مسلمانانو او په حج کې مصلحت عامه د دانش نو د نبی اسلام دا ذکر کړی د دې احادیثنا یو پیغمبر علیه السلام یو څو مسائل معلومي دا بل وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن جرير قال حدثنا قال حدثنا شعبان بن ذكر انه سمع عبد الشيخ قال حدثني قال هذا كتاب واتى الى عبد الله واتى الى عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر كعب الى الله قال اسمع قال ابي
ثم عليه قال الصلاة من قبل بچاته په وخت نو د دې ذکر راغلی چې من قبل په اول وخت په وخت مستحبه کې د افضل الاعمال دا اعمال کې بهترین عمل نو بل څه ما یو قاله دی بل څه ما یو قاله جهاد قال حدثني بهن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ترديش ولو استدلته لسانه ما نبی صلی الله علیه وسلم د یوواله کړه نبی صلی الله علیه وسلم د یوواله دا د دې احادیثنا یو خدا معلومه پیغمبر علیه السلام د احادیث کې چې نور کول په وخت مستحبت اول وخت کې چالاکی وکړي استحباب اول وخت کې دا مستحب ما سوا دا او وختونه چې کوم وختونو کې نبی د اسلام احادیث ذکر راغلي چې الروس کې د ګرمۍ موسم کې چې د ماسوسین د روس کې ثواب دی یا د ماسوتن کې تاخير کې روس کې دې کې ثواب دی بل دې حدیث نه معلومه شو چې چانه تاسو شي د کوم عالم او کوم مفتینا نو امدان غیر مسائل تاسو شي هغه په دې باندې صبر هغه په داسره لټینا ایته مسئول نو چې یو مسئله تاسو به دې بل سره بیا دا مسئله نه دي چې څومره مسئله تاسو نه دي نو هغه ته جواب دا فتوا ورته هغه په مسئله باندې دا درېم دې حدیث الله مسله معلومه شو چې متعلم هغه سره بلوي چې معلم په متعلم سره اور مصلحت تغییر شفقت لامتحان مدارات اول معنا دا چې دلته متعلم او معلم سره نزدې هغه باندې څنګه نه ځکه باندې نبی اسلام ته پوښتنه وکړه او کما ځاتواله کړې نبی اسلام ځاتواله کوله او ځاتواله ذکر ورته الا ان عليه د وجه شفقت نه په پیغمبر اسلام نو معنا دا ده چې هغه مثال وخت نیوي یا وخت تنوي یا داسې وخت دی هغه مثال مضیق او تن وخت دی یا دا وخت ډېر مسلو تاسو مناسب نه دی نه کوي یا وخت نه وخت دی په دې وخت مسلو تاسو مخه معلم د معلم د دې جهان دا د نبی اسلام باندې کرامو هغه شخص نو اول د دې حدیث نه دا معلومه شو استعمال د لو ذا استدلته لزادنی دې څخه چې دا ما دا کړې وې دا څه بشیر نو دا څه استعمال د لو کې دا چاري او بل ته ولګي او چا خبر ورته شي او شي نه وجود تراغله نه دي دا څه شي نو دا کار بشیر په دې خبر خلق دا ورکړي کما دا کار کړی نو نه ولا کار دا کړی دې اخبار خلق ته دا چې ذکر صحابي و چې ما پیغمبر اسلام نه طرف دې ځوانه کړې نه دې په نو نبی اسلام ما ته دې احوال او وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في هذا الحديث ولا وعلى الى ان يحكي وما سمى دان عبد الله عليه اشاره وما سمى لنا ومسمى سمى وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحسن بن عبيد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال العمل الصلاه في وقتها وبالوالدين باب بیان کوم چې هغه ذنوب او بیان عملها معلوم باب دې په بیان د کوم شرک چې شرک اقبح الذنوب وټول ګناهونو کې قبیحترین ګناه ده شرک او بیان د اعظم دې ګناهونو بعد رسل شرک اې شرک نو رسل کوم ګناه ده هغه ده وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن ابراهيم قال دوست ادله بشوی دا دوست د کونه دواړه متناسب او یوسف د دواړه سندونو راویان دا دواړه د کوفی کوسي دا څنګه کوم کې هیڅ دوست سندونه وی دواړه متناسب او یوسف او دواړه یوی حالاتي کوسي دا دواړه یوی حالاتي کوسي
قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عمر حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرعون عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو أن تجعل لله وغيرها تبارك وتعالى ندا مثل تولكي مثل تولكي مشابه تولكي الله مشابه وغيره الله تبارك وتعالى شريك وغيره اللہ تبارک و تعالی میں فرماتے ہیں وہ خلقك ان اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے تعالی قال قلت له ان ذلك العظيم لا منافق له قال الذي قلت ما رسول ما يو دین بات کو منافق قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثم انت تقول ولدك ان نبات تقول بچے وجنی مخافت ان يطعم معك ان يطعم معك ونبی دین جدا وعام الى بچے تا بچے تاثر قوماتل مزاقین گناہانا حدود عام معاکا قرآن کریم کرلا تقتل اولادکم خشیت املاق ولگی دو جنق الاولاد ساتھ وجنی ما قال عبد الله والجماع رسول ایوب قال ان تزانی حلیلت ذالکا شد دناوکی لقد دکاوٹی طرح دناوکی مداد دینا باندی رمٹ کنادا جیتا حلیلت ذالکا حلیلت دوست بجتی جیتا حلیلت کوئی لکونها تحل له یا لکونها تحل معروف تزانی دناوکی زنا مطلقاً حرام ده گناہ کبیرت اور یا گناہ دا لکھنگاوندی خیصر گناہ زنا دول دا تیر غد جرم دے او دیر قبیحہ دا او اشد قبحن دا او اعظم جرم دی جرم یدورم ولی دا حیو جدارہ چی گاوندے امید ساتھی چی دا زمان گاوندے پر زمانہ شیط زمان رسول ضرر رفی دا روحی دینا مانکم دفاقی زمان حریم نبم دفاقی ما بدا حوادث و مشکلات نساتی او دا گاونده پا گاوندی بانی مطمئنی شریعت امر کرے چه گاونده چه گاوندی پر بس اکرام گاونده چه گاوندی پر بس احسان کتر دا ساروی دا سرونا دا نقان پاکی حدیث کرادی چه کم دا گاوندی شیشا دار تاور سره دا یو کارونه کوم دې په بدل کې راځي د گاونډي په سره دې تناو فساد دی واقع او سره د دین نه تک شریعت وی چې دا ډېر عظیم ګناه ده قوي ترين ګناه ده دا آیت په حال ابحث الذنوب دا ځکه هغه ستانه څومره امیدونه لري دا څومره امیدونه د خاور سره خاور ټول د انسان د دې وکړه ځکه دا ډېر سخته ګناه او دې حدیث نه معلومه چې اکبر المعاصی دا شرک دا ښکار خبره او بل غټه ګناه قتل دی غیر حق دا شرک تقریب او دانی اکبر الكبائر بعد الشرك عمل قتل الذين ما سوانون گناهونه د زنا دا لواطت یا حقوق الوالدین استحقاق قصف المحصنات جنة تحديد الآخران السود دام الكبائر دام التراخيم وناس كبيرون صغيرون أن تقتل ولدك أولاد وجني قتل أعظم الكبائر دا قتل دا المتعدد ظلمون نمونه تغيير ظلمون تاوه وجه شخص دوی د موجنه یو نفسي معصومه فذات خود بنا شریعت نفسي معصومه چې شریعت حکم داده چې دې حفاظت کو تامت دا خپل ځان خود بنا شریعت او بیزات نفس معصومه باندې ظلم چې خپل اولاد کې شمار او بیزات نفس معصومه باندې ظلم کو چې خپل اولاد کې دا شمار او بل دا چې د قتل بنیاد دا ورته ولې ورته دا په ورته او غلطی ده یو د نفس معصومه ونه هغه نفس معصومه باندې تجاوز چې په اولاد کې شمار او بل چې دا بچي ورته د په د وجنا او غلطی د وجنا او سلورم
الله تبارک وتعالى صفت رازقیت دے اللہ صفت رازقیت لیے اللہ صفت رازقیت لیے متایو جرم دی اوکو تو سلور جرمونو دا نمونت سلور جرمونو نمونت معلومی گی دا اولاد وجل دا دیر عظیمہ نوی بنان اولادن سبا چی داخل دوما حواورت حوصله افضایی کولی شي ډېر سرمایه خرج کولی شي په دې باندې چې خل ډېر بچي رانوړي دې لپاره دنیا سیستمونه روان دي ډېر دنیا په کورونو په تیرګونو باندې پیسې خرج کولی شي د دې اصلي مقصد بنیادي مقصد هغه تقلیل د عادت د مسلمانانو چې مسلمانانو عادت دا کم شي افرادی قوت کم شي چې مسلمانانو افرادی قوت کم شي نو مغرب سره د مقابلې په ځای باندې مسلمان د مغرب څخه غلامان دي چې افرادی قوت زیات وي دې غلامان کېږي نشي ځکه دا دومره سرمایه ندي خرج کول غواړي او دې دا مطلب نه دی چې دلته چې دا دې مسلمانانو ته خیر رسي او چې کم څه تکلیف دی سړی ته تکلیف دی یا د مسلمان بچی ته تکلیف نه رسېږي نو ایمان وایا هغه ستاسو بچی دومره نه سره تاسو سره دومره هم دې کافرانو هغه تاسو سره نه ویني سامان دې ویني تاسو دې عزت لحاظ نه ساتي روزانه چې دې بزرګونو مسلمانان تکلیف تدلیل توګه باندې وځي وځونه باندې بمبار کوي مسلمانان وځي په مړي باندې بمبار کوي مسلمانان وځي امداد چې مسلمان راځي شي وځي تاسو سره کومه غم دې چې ستاسو بچیو ستاسو خپل یو دې دومره غم اغسته چې تاسو سره دومره سرمایه او دومره پیسې او دومره قوت دا اصلي او دومره د مسلمان غم خوار چې دا مسلمان غم خوار د مسلمانانو وځي ټول مسلمانان اتفاق د بمبار باندې کوي امداد وځي ټول مسلمانان یې وځي نه مقصود دا دی چې عادت د مسلمانانو کم شي افرادی قوت کم شي تقلیل د عادت راغی د دې په دې باندې چې مسلمان تر اوچتي دا به د مغرب غلامان شي ځکه دې ته د ضبط ولادت خبره کوي چې د ولادت ضبط شي اولاد کنټرول شي اولاد دې سره خدا بچی پیدا نه سره دې بچی لانوي ټول خاندان زندگی آسان شعارونه ورته د خلکو په دینونو کې د خواص او عوامو په دین کې چولې دي اول خبر نه ستې کا خانه بند کړی خدا خبر نه کاوه دا کار کوي دا ونه د دې نقصانات څه هر نقصان دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ټول ارشادات خلاف پیغمبر علیه السلام یې مفاصل بكم الامم يوم القيامه ورځ د قیامت کې د بڑے امت باندې فخر کوم نبی رسول الله چې بچی راوړي ان کې په وضو د ضرورت هغه سره نکاح کوي چې بچی راوړي هغه سره نکاح کوا د دې په دې چې په ټول باندې کې د دې تاسو وینې تاسو محبت نو پیغمبر ارشاد خدای او ته لګي چې ځکه ولادت کې بچی باندې څو خاندان زندگی آسان عملاً پیغمبر علیہ السلام د ارشادات نبیو مخالفت تبعید پیسې ورکی ډېر علما ډېر مفتیان چې هغه په راځاو یو سودانه بندلان فی جباتی وتا هغه بیان کوي هغه یو سو بندل ورکی یو لوی مفتی تقریبا یو ځای په مفتی ماګه دا بندلان فی جبات کړیو ماګه نو دې بیان کوله هم دې ضبط ولادت هغه دې تفصیل وکړ یو خبره دا وکړه دا ماشومان چې څو تربیه کولای نشي څوک پالل نشي او دا حتی کباړ ټولې په نصیبونو ټولې بیا نه چې پیدا نشي کېدای ولکه د خدای مسلمانانو الله انسان ته مختلف رزق دی موري الله رزق مقرر کړی د دې قرآن د دې خلق رزق هم د تبار اسلام مقرر کړی د چا څخه د دې د چا څخه د چا څخه د تعلیم ورته نشي کولای هغه نه پیدا نشي کېدای خدای مسلمان پیغمبر اسلام زمانه کې کارل نو بیا نه دا مختلفونه دا چې وی چې
إذا في تعليم نبوة دين تعليم تنقل نقل دنيوي تعليم غير كبدي كخواص بدي أكثر يوم وقت نقصان ذلك عملا للبيغمبر الإسلام لأحاديث مخالفات أو ضيم توكل على الله سر منافي توكل على الله سر منافي ذكر إنسان اعتماد بروسط الله فرما करे او سلورم الله الرزق صفت يرون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله فالرزاق وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ذي كريمه انسان دې رقم الله پاک انسان دې رزق ورته فراق ورته ډېر ورته خرج مگر ټول دې ورته دې ورته جنت دې ورته خنزیر دې ورته خرج دې ورته انسان دې ورته هغه دې دې ورته همدارنګه د دنیا تناول دې واقعي دې رزق ورته ترمخې دې ورته چمچار دې ورته جنوں کو بود بلا دنیا سے سنجید اللہ سے بولتے او اکرم او اعز وطول مخلوقات کی اگر انسان جو ولقد کرمنا بنی آدم اللہ پر انسان رزق نہ ہوتے خام مقابل رزق ہوتے خدا دې خلکو د انسان د چینجی نه پتر د مار نه پتر د لړم نه پتر د انجین نه پتر د خلکو د وین نه پتر دا غي د الله د ملاوي د ولې نه کولی خام ورته او سلورم نقصان د دې مغربيانو طرفان هغه دا ده چې زناکاري او د بدکاري دروازې خلاصې کوله دا خانه بند ده ودار کوا څنګه راځه اسپت نه لګي دا د زناکاري او د بدکاري اړې په دې باندې معلومات کې نه راځه اسپت نه لګي دا مقصود دی دا چې دا زناکار عامي دي خلکو کې دې اړې خلاص دې مقصد دی نو ضبط ولادت دا شرعاً مخالفت نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث د پیغمبر علیه السلام د صحیح احادیث او نصوص خلاف عملاً د پیغمبر علیه السلام د احادیث مخالفت انی مقاصر بكم الامم یوم القیامه نبی صلی الله علیه وسلم فقط کوم چې امت زیات او مسلم ډیر او دې نه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم زیات دې نه څنګه پیغمبر علیہ السلام کی بڑا خاندان دیوینا چھوٹا خاندان وہ عملاً پیغمبر علیہ السلام کو خاندان صحابہ کرام نبی علیہ السلام وعدان وتقوی اللہ کے تمام اولاد کی برکت پہنچا صدا خوشینے نبی علیہ السلام کو دعا کرے انس رضی اللہ عنہ سے دعا وکړه انس رضی اللہ عنہ کو خپل ژوندانه کې اصل اولاد خپل بچی او خپل نتی سل دانه ما خپل ژوندانه کې دایته او صحابه کرام له اولاد خاندان او بچیو او توسه ټول خاندان ټول ډیر خلکو باندې اثر کړ ټول خلک وی یو بچی یانو یا درې یا کم سم وا او پوری تاول سوی بس اول دوا بیا پوری شپه درځي چې بل دوی شو بس چې ټول ځان چې دریم جوړ شو بس دوی په کړه نه یقینا یو دا د خپل ځوانات هغه ځوان د لږ پیډل کړو پچې دی یو عبد الواحد بس بل نشته هغه ته نه بل نشته نو بس دا نه आवाज اصل دې نو اول دوی پیدا شي نو بیا عبد الواحد کی هغه نه بعد به دوی پیدا شي بس نو به باندې کیږي چې خاتمه با نو فکر کوه دا خاتمه کوم اته درې نه ورو دا شرعاً ناروا او دا اولاد وجل دا ضبط ولادت دې ته وخت خفيفي دا تفاصیل وګورئ اذا الموءودة سئلت دا غیر د تفاصیل لیکلي چې ضبط ولادت چې څوک دا وخت خفيفي عربو باندې ګورګان کوم څه کولې ورته دا پټ خپل هغه کار کولې دا پټ خپل دا پټ اولاد چې نه راځي دا اوان قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال كان مسلم وحدثني عن سيد قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رسول يا رسول الله أيسر من أكبر عند الله قال أحسنت بالله بالله
قال ثم أي قال أحدث ولا وقال محمد السيد عمما معك قال ثم أي قال أن تجاب أحد كذلك قال الله عز وجل تسبيحا والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. dalam kamu sejagat guna sara dengan sama mana ubat sara kalau keterima asam waktu di jahannam dayukan dalam perjalanan di bagi sara pada makam ini